د مسلمانانو د هلاکت اسباب څه دي؟ داسې کوم اسباب دي چې هغې سره مسلمانان هلاک شي. الله کریم ټول مسلمانان د هلاکت نه وساتي. حضرت عبدالرحمن بن ثابت رحمت الله علیه فرمایي وایي چې په کوم معاشره کې کوم علاقه کې څلور څیزونه زیات شي هغې د وجې نه الله کریم هغه معاشره څه کوي؟ هلاک کوي، تباه کوي. هغه کوم اسباب دي، کوم څیزونه دي؟ وایي هغه څلور اسباب دي، څلور څیزونه دي، څلور وجوهات دي. د هغې په بنا باندې الله کریم هغه علاقه، هغه محله، هغه معاشره تباه کوي. یو چې په طول کې خلک کمی شروع کړي، طول کې کمی، دا د هلاکت سبب دی. دویم پناه کې چې مسلمانان کمی شروع کړي، پیمایش چې ورته وي، دا د هلاکت سبب دی. دریم وایي زنا چې عامه شي، نو په دې سره مسلمانان الله کریم هلاکي، تباه کوي. او څلورم سبب څه دی؟ څلورم سبب هغه دی چې خلک په معاشره کې سود عام کړي. دا څلور اسباب دي. د څلورو اسبابو د وجې نه د مسلمانانو هلاکت کیدی شي. دا خبره عبدالرحمن بن ثابت رحمت الله علیه کړې ده. مسلمانانو د هلاکت اسباب دا څلور اسباب دي. الله کریم دی ټول مسلمانان د هلاکت نه وساتي، او الله کریم دی د ټولو مسلمانانو نیک طرف ته، سی طرف ته، اسلام دین طرف ته د هغې رجحان، د هغې توجه ګرځي. آمین یا رب العالمین.